وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. जनाब सदर और जमात मुसलमानों को तकरीबन योशल रदी रशीदी सबूत पाकिस्तान द मुख्तलिफ अजलाओ दा दौरा शुरू करेगा नन किस्मत दता से खिदमत के हाजिर हुई मसाइल को द पाकिस्तान दीन द पाकिस्तान को मसाइल तासी द कौमी इत्तेहाद द कायदे खबरें वावरे लेकिन जम ये सो खबरें दता से खिदमत की अस्कोल वार हकीकत की द पाकिस्तान मसाइल बाल तहलशी ये पाकिस्तान खलक द इस्लाम निजाम अदल खबर द ताजुब खबर है कि तकरीबन दो देश का रवत और तन न पूरे बावजूद देश हर मुसलमान दागवान कि इस्लामी निजाम जब पाकिस्तान के नाफिज थी लेकिन आगा निजाम राजी न वली तो हकीकत के सकसान द केरंगियानो द तहजीब आशिका द पेरंगी तो ख्यालात लड़ी खलक आ खलक फदे मुल्क की इस्लाम न हो और बदकिस्मती सर तो पाकिस्तान की आगई असर रसूख सियासी असर काफी ज्यादा तासर हो रही कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद दे माफुल्ला हुकूमत से तदे गरज तायुन करो कि द इस्लामी कानून आगाज रोशी और पदे शर्त पदे ऐलान दागदात जोशी और दाग ऐलान सर मुताबिक पदक मुल्क की उस कवानीन द इस्लाम नाफिश तास्ता मालूम है कि रबीउल अव्वल को 12 तारीख तकरीबन 15 मयास्ती और तक जरूरत कि द इस्लाम द कवानीन द कुरान द हुक्म ऐन मुताबिक पाकिस्तान की नाफिश दगला लाश पड़ेगी अस्सारिक व सारिकत फक्तऊ ऐदियहम द कुरान हुक्म है कि गल का नरमी का खजा लाश में फेंक हुक्म दाओ कि का डाकू और पर जबरदस्ती रहजनी करी पकोरो हमले करी लारी लारवूरे लाश और द्वार करी أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الله فرمي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض دا قانون पाकिस्तान के नाफिज कि डाकू का लाश और द्वार
دغرنګي د ځاني لپاره دوه قسم سزاګانې چې شادي شوده دا او کنه که شادي شوده نو دا هغه لپاره سنگسارولو سنگسار کوي او دومره ولي په کانو په تیلو چې هغه مړ سزای موت هغه لپاره او که هغه لا اوسه پورې وعده کړی نو هغه لپاره سل درې الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الله فرمایي چې زانی که ښځه که نر هر یو سل درې ووهه. د شرابخور دپاره 80 درې اسلامي سزا په دې ملک نافذه شوه. اعلان وشو موږ ډېر خوشحاله وو چې الله دا زموږ ولیده په دې ملک کې د اسلام اعلان وشو آغاز وشو. مگر زه ډېر په افسوس دا خبره کوم چې ګورئ دا چې د پاسه 15 میاشتې ووتې په ټول ملک کې تر اوسه پورې د یوه خبر لاس پرېښ شوی دی د ډاکو لاس اخته نه دی پرې شوي. زاني سنګسار شوی نه ده. دغرنګې شرابخور 80 درو سزا هغه ته رسېدلی نه ده. دا اسلامي قوانین د قرآن قوانین نافذ شوي دي لیکن خاموش حرکت پکې نشته. حرکت پکې نشته. دا ولې سوچ تاسو اول خو دی دا فیصله وکړه چې دا شرعي قوانین د قرآن قوانین دی دپاره به شرعي عدالتونه قایم. شرعي عدالت په پنجاب کې شرعي عدالتونه قایم شو. پنجاب په سرحد کې نو په بلوچستان کې نو او په سندھ کې نو. دا درې صوبې خو بالکل محرومه. اوس د موږ د بار مطالبو نه پس پرون اعلان وشو چې په دې درېو صوبو کې به شرعي عدالتونه قایمي. دا پرون اعلان وشو لیکن دا ورسره چې په دې جرایمو کې شرعي عدالت سره متوازي د پیرنګي د قانون عدالت هم قایم په مقابله کې د پیرنګي د قانون عدالت هم قایم او د معاش الله عدالت ملټري کوډ هغه هم قایم. درې عدالتونه قایم نه. اوس که یو زاني عین په حالت کې زنا کې راونیسي نو پولیس ورته وایي د پولیس افسران هغه ته وایي چې هلکه کیس ته کومو خاطر په کوم عدالت کې پیښ په شرعي عدالت کې سنګساره به شی ګوره په زبردستۍ هغه صرف ګرفتار قابل د اندازې پولیس مگر چې زنا بالجبر نه وي په رضا په خوښه دا جرم سره ډد. مگر یو صورت که یو ښځه د هغې خاوند مو منکوحه وه د یو خاوند که خاوند اعتراض وکړ چې ما د ښځې سره دا فعل وشو زه اعتراض کوم بیا خو مقدمه چلېدی شي اکه دی د وشي بیا نشته. او اکثر داسې ښځې د دوی خاوندان هم د وسایي دا مقدمه چې او که خاوند نه و بیا ازادي ده بالکل پر رضا زنا کول هېڅ جرم سرتل. نو دی به وایي چې زه خو ځم د پیرنګي قانون عدالت کولی هغه جرم نه ده خلاص مې چې بری ذمه به وایي به که نه. که یو غل راونیسي ورته وایي چې کومه خوا ته
शरीय अदालत लाज में बयान ही हो रहा देव तोबा 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 कुमखात पैरंगे खाना सब लाख रुपये दखला पैरंगी पर कानून के स्पग में का सबूत स्पग में सकाए ताकि दरे सलोर में से कैद कटीरी की जेल की दादों में ऐसा माफ खाना पदे दरे सलोर में की रोटी कपड़ा मकान द जेल को समा पर्दे पूरी कपड़े पर्दे इस्तेमाल हुई और ब्याज राशि कोर तलक रुपये हो गए आखिर हो गए खुशहाल देख कमाल दे कदरे नस्ता नौकरी को रहे मुलाजमत मेहनत मजदूरी जो दरे सर दूसरा गठन लख में गठन जब ब्याह तैयारी की दोबारा करा बड़े खिला पर तैयारी की नो देव फिरंगी खाना इस्लामी अदालत का निज़्म जवान दावलमा टूल नास कि यो सड़ाए पख्पल पसंद पख्पल इख्तियार पख्पल खुश शरीय कानून तो नजी और द फिरंगी कानून तजी दा मुसलमान दा अल्लाह फरमी ज़नवान फला रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुक फीमा शजरा बैनहुम अल्लाह का कसम सरवा कि ये दवा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परम में कसम कि दा खलक मोमिन के दे निशी तरसो पुरजे पखपुल मुकदमात की ता सालिस और हकम तस्लीम नहीं ता कि पैगंबर को उसूलो दप कानून फैसले का गाड़ न की दी आ मोमिन न अल्लाह का कसम सरवा ईमान न खलास साफ उस पुलिस को आई हो रहा 10 साल का खबर लगा जेबा शरीय अदालत बस जेबा खामखा आखिर चागा मजबूर नो देवर तो आई खा ब्या सौदा सराओ पैसे रहा उसका खबर पैसे सुमरा वाले हुई लस तो वो रक्त रुपये खिलाफ करी निर्लस रवासी बिल्कुल मख्य और पुलिस को 500 राजी के दो उस पर 10 नाराज बदे इस्लामी कानून निफास पाकिस्तान की शवायद गला बंदिश डेर मख्य नजात डाके मख्य नजात हर बेहयाई हर बदमाशी मख्य नजात शवायद नो इस्लामी कानून खामोश है हरकत पकड़ी जिद्दावायम के दा बदबख्त कौम कि इस्लामी कानून द बरकत न खो मुकम्मल महरूम हो गए दे इस्लामी अफसरान बदामरे मुकम्मल महरूम यो इस्लामी कानून द मापनल द टोल कायनात का दे आसमान ना मुके ना और दे छोड़ने और स्तूरना ज्यादा कीमती दा यो इस्लामी कानून दुमरा कीमती कानून बे असरक बेबरकत एक और सिर्फ फायदे वर्ष द पुलिस का रिश्वत सलगुना रिश्वत इस्लामी कानूनदार जो पैदा के बढ़ के अगर रिश्वत दवा फिर सलगुना नो इस्लामी कानून बरकत न खुद कौम महरूम का जालिमा और सिर्फ इस्लामी कानून फायदा पाते शुआ कि रिश्वत सलगुना तुमरा बदबख्त कौम बलवीर के पाकिस्तान मुसलमान से तासर लोग की दाफसरान तासर लोग की ब्याता हुआ कानून ज्यादा खबरों में कानून दादा से शरी अदालत का ये हुक्म चिदा सुप्रे के हुक्म उस पंजाब के मावरी पर मुल्तान की और केस दास उश तो मुल्तान चिल्लास प्रेकोल हुक्म तो साहिवाल की शरी अदालत अगर जज पखपड़ा मास्टर खबर है पखपड़ा आगे कि मां तो ये डाकू बांधे हुक्म करे
ډاکو ډاکه کړی و، ګواهان هم موجود وو او دوی اقرار هم کړی. ما فیصله وکړه چې لاس او خدای دواړه پرې کړي. اوس پورې عمل پرې شوی عمل نه دی بدل. ولې قانون دا ده چې شرعي عدالت په فیصلې به عمل نه کیږي تر څو پورې چې د سیشن کورټ طرف ته دغه توثیق ونشي. توثیق چې ونشي یعنی سیشن کورټ دا د پیرنګي د قانون کورټ عدالت شرعي عدالت نه لګوله. نو د شرعي عدالت باندې فیصله دا چې موقوف شي عمل باندې بند شي تر څو چې د پیرنګي د قانون جج توثیق نه کړي د هغې دا د اسلام او د شریعت توهین دا وکړه. دا خو د خدای عذاب ته دعوت ورکوي. ظالمانو دې ته خو نه جاري کړی هغه صورتحال شاید چې قابل برداشت وی. دا خو الله عذاب براسي په دې قوم چې شرعي عدالت فیصلې باندې عمل نه کېږي چې د پیرنګي قانون دا توثیق نه کړي. بیا د اپیل حق ورکړه. د اپیل حق ورکړه دا قاعده څنګه چې د شرعي عدالت فیصلې اپیل به سیشن کورټ ته کېږي، بیا به های کورټ ته کېږي، بیا به سپریم کورټ ته کېږي. دا سیشن کورټ دا د پیرنګي د قانون کورټ، های کورټ د پیرنګي د قانون کورټ، سپریم کورټ د پیرنګي د قانون کورټ عدالت. ته ووایه چې د شرعي عدالت فیصله د پیرنګي په کورټ کې چیلنج کېدای شي؟ دا پاکستان کې روان دا څنګه؟ نو زه تا ته وایم ګوره خبره صافه ده چې دې خلقو نه پوره نه ده. دا د اسلام په لارې عمل نشي کولی. دا د نوکرشاهي د بیروکریټ د دې ماتحت چلېږي، بله خبره پکې نشته. او زه وایم چې د خدای بندګانو چې تاسو ته حکومت نه چلېږي نو پرېږدي که نه. چا قرآن در وړی کور ته چې حکومت واخلي تاسو؟ مونږ قرآن در وړی چې تاسو حکومت نشي کولی نو پرېږدي که نه. تاسې د ملک حفاظت وکړئ. تاسو پیشه د فوجیانو د ملک حفاظت وکړئ، د سرحداتو حفاظت وکړئ. دا حکومت پرېږدي چاته؟ دا خلقو ته پرېږدي. انتخابات وکړئ. اوس د انتخابات تاریخ مقرر شوی ده ګوره 19 نومبر ده که نه؟ تاریخ مقرر، لیکن هر هغه لار چې هغې باندې د انتخاباتو د التواء صورت جوړېدی شي دوی په هغه لار روان دي. کله وایي بلدیاتي انتخابات اول وکړئ چې خلک سره په جګړه شي، کور جګړه شي، محله جګړه شي، کله یو کوي که درې کسان ولاړ شي، څلور ولاړ دي، دا په جګړه شي نو ګډوډ به جوړ شي. آخر به وایو چې هلکه ملکه ګډوډ دي، انتخابات نشي کېدی بل کوي. دا پخه نه ده. دې وایي چې نه دا بلدیاتي انتخابات باندې ډېر مسایل موقوف دي وي، ډېر مسایل په دې موقوف دا به حل شي. کوم مسایل دي؟ ګلۍ پخه کړه، د بجلۍ بلب ولګوه، دا ده که نه؟ نالۍ د اوبو جوړه کړه، دا دي مسائل. خو د ملک دا نه دي ګوره، ډېر مسایل نور دي. اوس وایي چې بلدیاتي انتخابات به خامخا کوو، مګر داسې به وکړو چې اول به انتخابات وکړو، بیا به دا کار نه کوي، دا ادارې به کار نه کوي، نسبه کمیټۍ یا ډسټرکټ کونسل کار به نه کوي چې بیا انتخابات وشي قومي او د صوبایي شملو، بیا به کار شروع. اوس دا هلکه چې پوخت کار نه کوي باندې او کار به له آباده کوي، نو اوس ولې انتخاب کوي یا ګډوډ راولي؟ دی وایي چې په سیاستدانو اعتماد نشته. دا که یو وارې حکومت جوړ کړي قومي او صوبایي، بیا ودې دا بلدیاتي انتخابات ونیسي. اعتماد نشته. ما که اعتماد نه وي ګوره او چې ته بلدیاتي انتخابات وکړي او بیا سیاسي خلق حکومت راشي او سیاسي خلق حکومت سنبال کړي او هغه اعلان وکړي چې دا تا انتخابات قراردم دا نه منم، واپس بیا به ته څه وکړې؟ ته خو بارک پې ناست تللی به حکومت خو بیا سیاسي خلاصي به د هغه وایي چې دا انتخابات قراردم لري.
بیا به سره نو خبره دا ده چې دلیل سره شته په دې لار روان هغه موږ دا کوي چې قتل مداول شي اوس یې بله خبره روانه کړې اوس وایي او ډېر ملایان ځان سره ملګري کړي وکیلان دي ملایان وایي چې دا انتخابات غیر شرعي دي ما سره د علماء وفود راشي دا انتخابات طریقه غیر شرعي دي په شرع کې نشته وټونه نشته ما ته چې هغه تاسو دا وایي چې هغه شرعي طریقه کومه ده شرعي طریقه د قرآن او د سنت مطابقه شرعي طریقه د انتخاب څرنګه ده هغه بس به خاموش چکه هغه نشته حقیقت دا چې په اسلام کې دومره لازمن فرض ده چې حکمران ته د عوامو مکمل اعتماد حاصل مگر دغه اعتماد اظهار د کومه طریقه کوي په هغه خاص طریقه مطالعه کړې ده جناب صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دغه انتخاب په طریقه شوی بیا هغه پس د جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انتخاب په بل طریقه بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ انتخاب یو شورا شوی د شپږ کسانو شورا د صحابه صحابه چې د صحابه چې 10 مبشره ول لس صحابه دي چې پیغمبر علیه السلام په دنیا کې هغه ته د جنت بشارت ورکړه د جنتیان دي نسو کې شپږ کسانو شورا هغه نسو کې یو خو صدیق اکبر وفات شوی عمر فاروق وفات شهید حضرت ابو عبیده بن جراح دا درې وفات شوي پاتې شو په اوو کې یو حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه هغه د حضرت عمر صاحب او هغه پکې شامل نه کړو باقي شپږ حضرت عثمان حضرت علي حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابي وقاص حضرت طلحه حضرت زبير دا شپږ کسان شورا مقرر شو هغه فیصله وکړه د عثمان نو زه وایم چې د قرآن او د حدیث متعینه لار د انتخاب خاص کومه لار نشته دې ته ما وویل چې داسې وکړئ چې تاسو طریقه د انتخاب جوړوئ زر زر اشعري طریقه برابره کړئ فارموله جوړه کړئ زر زر جوړوئ نوښت وایي ما زر 17 نومبر باندې موږ انتخابات وکړو موږ انتخابات وکړو تاسو طریقه جوړوي شرعي چې پارلیمنت جوړ شي د قومي اتحاد حکومت راشي نو دا فارموله فورا ماته راکړئ زه به په پارلیمنت کې ترمیم کوم په طریقه انتخاب کې دا اوس طریقه انتخاب کې دا بدله کړو صحیح طریقې ته وواړو بیا به هغه بعد ټول انتخابات صحیح طریقه باندې کېږي هغه بعد لیکن نن خو ما په اختیار کې نشته دا په آئین کې چې کومه طریقه د انتخاباتو دا زه خو نشم بدلولی چې زه هغه طریقه بدلولی نشم او بل څوک یې بدلولی نشي قطعا څوک بدلولی نشي نو طریقه خو موږ بدلولی نشو او په دغه طریقې د آئین کې اوس دا په دې کې ته وایي جایز نه ده نو دا معنا چې مارشال ټول عمر ښه ټول عمر د مارشال فوجي حکومت ته قایمي دا په حقیقت کې د فوجي حکومت خادمان زه دا ورته ما دا ورته وویل چې هلکه دا بلدیاتي انتخابات ناجایز دي که نه هغه نه وایي بلدیاتي انتخابات هم په وټو دي که نه هغه ته ناجایز نه وایي هغه شرعي دي ولې چې کوم انتخابات مونږ غواړو دا غریبان خلک دا مونږ غریبان نو هغه خو ناجایز او چې کوم انتخابات جرنیلان غواړي لوی خلک هغه جایز دا دې فتوا ده ما ورته ویل چې ګوره دا 2 کاله وړاندې مارچ کې انتخابات شروع کړل د قومي اسمبلی انتخابات شو د صوبایي انتخابات دا انتخابات غیر شرعي او شرعي 2 کاله وړاندې تاسو انتخاباتو کې څه ودا اهل حدیث
علماء ټول دا وایي چې دا طریقه غیر شرعي ده. دا اهل حدیثو د جمعیت مشر صدر مولانا معین الدین لکھوی د قومي اتحاد په ټکټ ولاړو او په دا مارچ سن 77 کې انتخابات ولاړو. شیعه مونږ په ټکټ ولاړو، خبره مونږ دیوبندیان ولاړو، بریلیان ولاړو. نو 2 کاله مخکې خو دا انتخاب شرعي او نن غیر شرعي سره وحي راله تاسو باندې نوې دا څه او بیا یو ملاو سپینګره عالم هغه ته ما ووی چې دا مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې منبر د پارلیمنت دا په کوم انتخاب باندې ما دا مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه په ټول ملک کې د انتخابات دورې کولې خپل امیدواران کامیابول دا کومه طریقه انتخاب و دا هغه د مولانا مدني شاګرد او مرید و. هغه چې هغه مجبور و. ولې مجبور و؟ وی پیرنګي نه ته بغیر ده دی بل لار نه و. نو ما دا عجیبه خبر ده چې مولانا مدني رحمت الله علیه مجبوره کېدای شي د هغه عذر قبول امون مجبور کېدای شي موږ عذر قبول نه ده. هغه سره ښه سره ما ماشاءالله جان بغیر د انتخاباتو خلاصول نه شو خبره صفه هغه څه هغه چې بس پوښ بس وای جایز ورنه راي بدل عجیبه خبره ده. او دا مخکې 2 کاله اول چې موږ په تحریک راولې نظام مصطفی تحریک تاسو یاد تحریک وکړه په دې تحریک کې موږ غټه مطالبه ده چې دا د داندري انتخابات ختم اسمبلی ماتې کوي او اصل نو د انتخاباتو کې دا مطالبه وکړه. نو چې اثر نو انتخاباتو مطالبه وا په تحریک نظام مصطفی کې لویه غټه مطالبه دا وا نو دا انتخابات غیر شرعي وو. نو دا الته تاسو اعتراض ولې نه کاوه؟ دا غیر شرعي الته اعتراض چانه دا اصل کې د فوجي حکومت خدمتګاران دي چې هغه دې لپاره خدمت خبره سره. بعضې خلک وایي چې ګورئ خبر داسې انتخابات وکړل نو پیپل پارټي راله بس څنګه راله وایي نصرت بټو او بېنظیر بټو کدې تور چادر راواغوستو تور چادر او راله دې خواته د کراچي د روا پنجاب خواته نو ټول لا ما عجیبه خبره ده. نصرت بټو او بېنظیر بټو 2 چادر دا ملک 2 چادر تور شته نور نشته. دا مونږ چې بزرګونو کسان قتل شوي دي د بټو د ګولۍ نه قتل شوي دي که نه بزرګونو کسان قتل شوي د دې منډه فنډه نشته د دې کونډه نشته لوڼه نشته که دا ټولې دا تور چادر پر افسر کړي دا میدان ته راوځي بیا د بټو غدار چادران ته ورک شي دا ورکېږي دا څه وایي هغه مظالم چې په 6 کاله کې بټو کړي دي ظاهر چې په دنیا کې به د چنګېز د هلاکو تاریخ نه زیات بل تور تاریخ بل نشته. دومره ډېر مظالم یې شریک تاسو په خطه شته. تاسو مردان ته د پنډۍ نه لاشون راغلل پنډۍ په لیاقت باغ کې د فایرنګ کړی منظم نن کیس چلېږي باغ یو ورځ کسان ګرفتاره دي باغ کیس روان کړی ده مونږ موجود و زه عیني ګوایم د هغه مونږ په سر باندې په زرګونو ګولۍ تېرې شوي دي او هغې کسان چې مړه شو هغه لاشون دلته مردان ته راغلل که نه راغلل نو تاسې هغه مظالم لولي دي او زه وایم چې دا خواجه رفیق لاهور بازار کې چې پروت وینو کې لړلی پروت و دا یې چاپ کولی دا ډاکټر نظیر په د غازي خان چې دا یې شهید دا یې چاپ کولی مولانا شمس الدین شهید یې چاپ کولی او زه وایم دا شیرپا یې چاپ کړل. الله اکبر زنده‌باد دعوه لرم زنده‌باد دعوه لرم چې شیرپا دا خبره خو واضحه خبره ده او دا عبدالصمد خان چکزی په بل باندې چا وغورځول د دوی او زه دا د عطاالله خان منګل د هغه نوجوان هلک زوی د
شلو قالوا نوجوان كراچي دے اغوا ورق دو قالوا څوک موري کې دربندو دا ځای حق راغی د تماوي چې عطا الله خان منګل زوی دا غم تکو د دلای کې من خرق کسان راوس را خلاص هغه امر د پتو هغه زه پتو ما ته ټلیفون جواب راک بیا چې هغه پته ما وکړه پته نه لګي بیا دوباره په ټلیفون ما ته وی چې ما پته وکړه پته نه لګي سبانه ما ته وی چې مجھے هغه قتل شهر څنګه قتل شهر وی د کراچي نه بار تقریبا 50 میله بار البته ترکړه دا او دا خلق هم دغه شي شهیدان دی او کنه او دا غریبان بے گناه قتل شي او بټو خو د یو قاتل په حیثیت باندې د کورس دایا تده دا خلق پانسی کیږي نه د قاتلان قاتلان نه پانسی کیږي نو چې قاتل پانسی شي نو هغه شهید شي بیا دا کورس دار کړی دا اوس دا ورکړی ده د ده لاس مقدس ده او دا مونږ په زرګونو کسان چې دل راته شوي دي او بې ګناه قدر شوي دي مونږ دا ټول خلکو فوټوان راولو او د بوټو فوټو خلک ودرو چې دا قسم شي او زمونږ د کالج هلکان بچي په لاهور کې بلکل لغړ کړي دي بلکل لغړ او مالونه باندې ټکولي واغلي دي دا مشکل شو مونږ اوس مونږ راپورته کړي باس لکو باندې ورغولي دا واقعات نه دي یو ځله د علماو سره په جیلخانو کې توهینونه کړي دي او څه خلکو سره ظلمونه کړي دي دا لوی طویل داستان ده دا قوم دا داستان ټول ورفر کړی ده هېر شو تاسو وایئ پیپل پارټي قطعا نشي کولی دی دا تاسو وایئ او دا په کوم مخ به قوم ته راځي قوم په کوم مخ راځي ټیکا خان هم ګرځي ټیکا خان دوره کوي څه حیران یم دې پاکستان مسلمانانو ته چې دوی د هر څه خبره اوري ټیکا خان په لکونو مسلمانان مشرقي پاکستان کې د لاس پرته شي او پاکستان دولت کښې د دل لاس یحیی غدار او ټیکا خان غدار د لاس نه پاکستان دو ټکرو باندې تقسیم شو دا حقیقت دا که نه په لکونو کسان تا قتل کړي وي ظالمه ته خپل مخ آینې کې وګوره څنګه قوم ته راځي دا خلق آخر دا شعور خلق او بیا وایم چې دا پیپل پارټي قیادت څوک کوي نصرت زه د نصرت بټو په کردار په اخلاقو په ذات هېڅ ذکر نه کوم ښځه ده د ښځې متعرض خبره نشم کولی مګر دا ضرور وایم جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي دي د صحیح بخاري روایت ده لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة چې هغه قوم به هرګز کامیابه نشي چې هغه مشوري حواله کړي ښځه نو ما یقین ده چې د پیغمبر قول صادق او نصرت بټو په قیادت کې به قطعا پیپل پارټي دا کامیابي حاصله نه کړي شکست مقدر د دې لپاره په تقدیر کې لیکلی دی جناب نصرت بټو به سوي او دې به قیادت سوي ښځې قیادت خدا خو داسې ښځه دا خبره بیا الیکشن کې زه به بیا هم نه کوم یاد لرئ الیکشن کې به زه نه کوم مګر په الیکشن کې به ډېر ځوانان را پیدا شي چې هغه به اخکې خو ډېر شجرنسب ټول خلاص شي که نه شجرنسب ټول خلاص شي بیا به هغه ټول بحث کوي چې دا څه قسم ښځه ده په کردار بحث کوي خلک زه خو بیا هم نه کوم دا بیا تاسو ووایم مګر څوک به خامخا کوي نو ګوري به چې څنګه دا پاکستانی قوم د نصرت بټو قیادت کوي باقي پاتې شو تحریک استقلال هغه تاسو ته دا خبره وکړه زه حیران یم دی وایي چې که حکومت د تحریک استقلال راغی موږ به د غریبانو نظام مصطفی راوړو
अलग संग हुकूमत राजी तारीख के खिलाफ खबर अजूबा था पोस्ट को दीन तो पोस्ट को कि माँ तो क्यों पाकिस्तान 10 वहल इंतखाब जी मुताहिद राउश हुई कि पाक के असर पर फर्क आ जाता है और क्यों पाकिस्तान के वह हल्का जैसे कामयाब अलग तब फल कामयाब जिससे सवाल ने पैदा की और पाकिस्तान मसाए दा हवाई देना हवाई मार्शल तो हवा नो हवाई मार्शल दा गोरा दा मार्शल आयब खबर न पड़ा ईयर मार्शल अंग्रेजी का और जगह तर्जुमा हवाई मार्शल हदीस के पारा न हनफी के पारा मुसलमानों के मार्शल दर्द न हुकूमत तो फिरकी नहीं हुकूमत तो मुसलमाना नहीं राजा सियासी तरीके में राजा दार दरकुम तल दार दरकुम राजा तो कंजले माता कवे और दुआगा ने कुम तल राजा मुसरटीना और दात फिर को कुफर कुलवाने दमरक से पूछी दा नाकाम सियासतदान बगैदार और जगह उन्होंने द एनडीपी अल्लाह दे खुशहाल वली खान वे भी गोरा मुंह पुख्तानियों चाहता लाश वर्कू लाश चाहता वर्कू नो चमुशम मुंह लाश दागस में पिला चमुशू न 50 साल की मरू चलाजो दागस में पिला नो लाश मुंह तो रखा था ना और दो लाश बंदा था सियासी को मुर्शा था सियासी मुर्शा मगर दलास बंदा है मगर लाश मुंह न लगे कहना महोदय मां तकड़ा कहना लाड़ कहना अजीब खबर अदा अलग मां मक्के सो जो जलसों के आम पुख्तनों दाविंदी मुंह पुख्ता नहीं जी और पख्तून के लाश वर की बैच मुर्शी लाश प्लास ता प्लास तो हमारा निष्ठो तालाश मां प्लास की निष्ठा और तो बंदाए गिरते जुंदाए वली गिरते ये लाश तो किस गिरती लाश तो लमा लिविक नो दादा अजब पुख्तो मुजाहरा होकर बड़ा खबर था तो सिद्धार्थ अफगानिस्तान के मुहाजिरीन रागली का देख मुसलमान गिरी दुरानी है और द जिहाद पर जज्बा रागली दी नेक खलक की यकीनन देखी शक्ल और बीच रास्ता से पनाह रावड़ा जब साहिब दसल मने पनाह रावड़ा था जिसे पुख्तो खबरें को मुस्लिम दे बाबा सबर इस्लाम उस रकम को पुख्तो खबरें को जिक्र जमा खबर पुख्तानों से जब पुख्तनी दीन पुख्तान दी तो पुख्तो खबरें नो दा पुख्तान देव साहिब दसल मना रा दा यकीनी खबर अदा थी सड़क को वतन कले नकली कि मजबूर शहर है कहना ये सो दा तो कुल का सांच रहा दा असर आले जुल्म वाल शहर है पीजी जरा कसाने पे अस्त का कत्ल की तो काबुल शार के और दा हुकूमत जोश है हाँ दीर आल हमारा उस दीर आल ताकि पनाह रहा तो वह दाद बगोड़ा दी हुई खिलाफी हुकूमत बगोड़ा लड़ी सी पनाह जवार करा पुख्तुन खुआवी पुख्तुन कि पनाह उतरावड़ी सोक कईंदू आ गए चोर चोर पनाह रावड़ा नो दे बागा बच गई फल जाना मक्की गई गोली जब अख्तर जान मक्की गई आबा छाता गई अवल बदे अमरी पस कदा हिंदू मुड़ के दो हिंदू का मक्के मशो दे मशो दा पुख्तुन नजर दा खबर ठीक था कहना दा पुख्तुन आयात थी कहना हाँ दा पुख्तान दी मुसलमानान हिंदुआन को नहीं दार आगे भी पनाह रावड़ेगा तो संग आए बगोड़ा वापस था और कुरान से आई कुरान पैगंबर ने चलता आई वह इन अहदुम मिन मुश्रिकीन इस्तजारक फअजिर कयो सड़े मुश्रिकीन होना ता करा गए ताने पनाह होता तो पनाह वर्क पैगंबर ने चलता को कहे पनाह वर्क दा कुरान के मुसलमानान रागल मुश्रिकीन को नहीं करता दागली दी और पुख्तान दी पर नसब पर इस्लाम पर दीन पर मजहब पर वीना रा शरीक संग तवाए बगोड़ा वापस था
او بلا خبر د پښتو خبره کوم چې ته دلته د بټو د مظالمو تنګ شوې او لاړې ته اجمل خټک لاړ کنه لیاقت دار پنډي په میدان کې چې دا قتلونه وشو د بټو غزرمو نتیجه کې څلور کسان د فرنټیر ته کې قتل شو نو هغه شپه باندې لاړ افغانستان ته شپږ کاله زیات وته تقریبا شپږ نیم کاله وته چې دا تللی ده په دې وخت کې داود حکومت وکړ داود حکومت ته د وزیر مقام ورکړی و کوټې ورکړی و ځای ورکړی و موټر ورکړی و ډېر په عزت احترام سره ساتلی و که نه ساتلی و که نه او دا باچا خان چې تللی و اته کاله اول تېر کړ دا چا میلمه و دا احترام یې کوو د هغه که نه نو ته چې د پټو د مظالمو نه تنګ شې او ته لاړې هلته نو هغې د تا اکرام او اعزاز وکړو ته خپل سینه سره ولګولې پښتون یې کړې پښتون تسلیم کړې او بټو سره جنګ وکړو بټو ته وویلې چې پښتون ته خپل حق ورکړه ناراض و بټو سره که نه و چې حق ورکړه بلوچ پښتون ته حق ورکړه دا یې مطالبه وه تر هغو به پاکستان افغانستان تعلقات بهتر نشي چې پښتون او بلوچ د حق ورکړی نه دا داود بلوچ بټو ته ویلې کنه ها نو زه وایم چې ته لاړ شې نو هغه تا عزت دي او که دې راغلی ظالم نه دې خواته نو ته ته چې بګوړه واپس ده دا پښتون د پښتو خبره ده دا پښتون ده هسې پښتون مارې هلکه خبره صفا او بل دا وایم چې داود دې سره خاص د دې خاندان سره احسان کړی ده که نه ما ته ولې خاوې چې داود څوک خلاف راو ظاهر شاه خلاف او ما ریډي جواب ده نو زه په خوښي نه دومره خوشحاله وم چې بس ګرځېدم او غورځېدم رقص مې کاوه داود راغی داود چې راغی په آخر شپو کې جنرال ضیاء الحق هغه ته روټۍ کړې وه مونږ یې بللي ټول او دیم و بزنجو منګل خیربخش و دا ټول بلوچ لیډران ټول موجود وو دا هلته تلي وو نو دوی هېڅ وخت داود سره ملاقات وکړ نو ملاقات نه پسې په تندي باندې داود خپله کړه په تندي باندې خپله کړه نو زه تا نه د پښتو خبره کوم چې داود هم په تندي ښکلوې او داود قاتل هم په تندي ښکلوې دا د پښتنو رواج شته داود ښکلوې په تندي او داود قاتل هم ښکلوې داود تا محسن ده ګوره په تا یې ډېر احسانات دي که نه او د یو محسن قاتل سره محبت کوي پښتون دا نشي کولی پښتون قتل د خپل احسان کوونکي د قاتل سره محبت او مینه نشي کولی خبره بلکل واضح او بیا زه بزنجون تپوس کوم او زه دا خیربخش مریضه څلورو بلوچ سرداران دغه تپوس کوم بلوچ قوم سره د بال بچ تللی و افغانستان د بټو د مظالمو تنګ شوی تللی و که نه افغانستان خلکو د هغې عزت کړی و که نه مېلمستون ورکړی و که نه آخر بلوچ قوم چې لاړ افغانستان کې په عزت او چې بیا هغه افغانستان خلک تا ته راغله د یو ظالم د ظلمه نه نو ته ورته وایې چې بګوړګان دي لرې شي دا د بلوچ روایات دي زه دا وایم چې دا خلک د پښتون د روایات هم قاتل دي او د بلوچ د روایات هم قاتل دي ما سره د خبرو چې ډېر احترام کومې دي بسنجو مزاري صاحب وایي چې دا قومي اتحاد خلک چې کوم دي دا د جمهوریت سره غداري کړې ده جمهوریت سره یې غداري کړې ده هلکه څنګه غداري کړې ده وایي ماشاء الله سره تعاون کړی وزیران شو که نه چې ماشاء الله وزارت قبول کړ تعاون یې ماشاء الله سره وکړ نو جمهوریت سره غداري وکړه دا وایي ښه زه دا وایم تا ته چې دا ترکه چې حکومت راغی کرسۍ کېنسته دا په جمهوریت راغی تپوس کوم تاسو په ظلم په خونریزي په تشدد او په جبر 15,000 کسان په کابل کې خاص په یو ښار کې په یوه شپه قتل کړي دومره مسلمانان چې قتل کړي هغه حکومت جوړ کړي هغه حکومت نه اسلامي ده او نه جمهوري ده نه اسلامي او نه جمهوري خبره ساته دا ته د دې حکومت تایید ولې کوي دا غیر جمهوري حکومت زه د ماشاء الله تایید کوم زه غیر جمهوري شم
غداری نو په جمهوریت سره اته د ترقی د حکومت چې تایید کوي غیر جمهوری د خونریزي په ذریعہ راغلی حکومت دغه تایید باندې د جمهوریت بیان چنته وفادار ته پهلوان جمهوریت ته ماته وایا مدارس ته پوس کوم مدارس صاحبہ په دغه ملک کې خطر راغلی چې څه کې کال کی تاسو عمر رشته ته جاګیردار یې تاسو کار ولی خان خبره کوي په لای وجه ده لیکن ته دې کال کی تر راغلی نو تا جمهوریت حکم خاص تک او زه وایم په دغه ملک کې د جمهوریت لپاره یو تحریک داس چلې درته تر نن تاریخ پورې چې مونږ پکې نه یو چې مونږ پکې نه یو مونږ بغیر تاسو یو قرباني جمهوریت لپاره کړې ده مونږ بغیر نه مونږ کړې قطعا نه مونږ کړې نو تاسو څنګه پهلوان شو جمهوریت او زه د جمهوریت قدار شم خبره صافه ده ګوره خبر دا چې زه مقصد مې دین ده ګوره ما مقصد اسلامی نظام دین میں مقصد تھا اور دا صاف خبر کوم چې جمهوریت زمانم تر دغه حد پورې چې جمهوریت یو لار ده بل لار موږ سره اوس نشته ګوره جمهوریت یو لار ده په دې لار روانم او اسلام په حاصلو مقصد میں اسلام لیکن که اسلام مکمل صحیح طور باندې مات بغیر د جمهوریت چا راک نو دې بیا قبلو دې خبر بیا قبول اسلام ته هر طرف راغی چا د لاس راغی که پښتو کا فوج راغی جی په هر وخت قبول که په جمهوریت او که بې د جمهوریت په هر طریقه قبول ما دا اعلان ده خبر صفا جمهوریت لار مې ځکه خوشی کړې ده چې په دې لارې به پر امن طریقې سره ان شاء الله زه اسلامي نظام ته ورسم دا یو لار یو طریقه یو ذریعه خدا مقصد مې نه ده ګوره مقصد به اسلام په دې پوه شئ که نه خو بالکل دا پوزیشن ده نو چې ماشاء الله حکومت لاس تک ما ته اسلام راته زه قبلوم ما خو اسلام دپاره هغه ته تعاون کوی چې اسلام راشي هغه مو آغاز مې وکړ هغه بدقسمتي ده طریقه خراب کړه او تم د جمهوریت ترمان زیات قائل نه ته بېدیني لپاره ذریعه ګرځوي جمهوریت ذریعه د بېدینۍ ګرځوي مقصد د بېدیني ده جمهوریت سره ذریعه کوي او کتا د بېدیني په لاس دراله بغیر د جمهوریته تیم قبلوي ګوره دا ترقي حکومت بېدیني تا د په لاس درله په خونریزي بغیر د جمهوریت تا قبوله کړه ٹھیک ده که نه تا قبوله کړه اما اسلام راته په لاس بغیر جمهوریت نه قبلاو نو جمهوریت تا په نظم ذریعه ده مقصد نه ده اما په نظم ذریعه ده زما دپاره اسلام دپاره ذریعه ده او تا دپاره د بېدیني دپاره ذریعه ده نو فرق مخاط بیا نشته ده مقصد کې فرق شته ذریعه اتام ده امام څه دا جمهوریت جمله خبرې کوي جمهوریت دا کوم جمهوریت ده دا چې منې او تایید کوي او بیا عجیبه ده عجیبه خدا ده چې ظاهر شاه مخو هغه تعریفونه دي کول بیا چې ظاهر شاه لاړ هغه هو داود بیا هغه تعریفونه او داود هغه پسې را ترکه ترکي پسې هو اوس هغه تعریفونه دا عجیبه ده اخر محبت مې نه وسوي کړه دا معلومه شوه چې تا تعلق حقیقت کې چې بار ملک سره معلومي صافه خبره ده چې هغه ظاهر شاه خوشوي بیا ته ظاهر شاه خوشوي او چې هغه داود خوشوي بیا ته داود خوشوي او چې هغه ترکه خوشوي بیا ته ترکه خوشوي دا خبر له بار سره ده اندر ملک سره نه ده ګوره خبردار زه صاف اعلان کوم چې زه د ترقي د حکومت متعلق واضح عقیده لرم چې دا نه اسلامي ده او نه جمهوري ده او زه دعا کوم د مهاجرینو مجاهدینو ته الله دې طاقت ورکړي الله دې مدد وکړي چې دوی په حقیقت کې د اسلام جنګ کوي خدا دې امداد چې موږ د قومي اتحاد طرف نه د دې افغانستان د مهاجرینو لپاره یو امدادي کمیټي جوړه کړې ده ریلیف کمیټي فلاور کې جوړه کړې ده هغه سامانونه جمع کوي او ډېر تر زره به انشاءالله ټرکونه راځي او دوی ته به خپل سامان درکړي موږ باقاعده امداد دغه دین دا موږ فرض ده ګوره فرض ده زه د کشمیر د مسلمانانو لپاره احتجاج کوم د هندوستان د مسلمان لپاره احتجاج کوم هندوستان په مسلمانانو باندې دا جمشیدپور کې علیګړ کې قتلعام شروع شوی ده پرون
ताखदा करावल दी कश्मीर के श्रीनगर के यो जुमा पे हो रहा है हिंदुआन देवन से एहतजाज कौन दाद ख्याल जायज तक ना जायज ज़द फलस्तीन दा अरब हिमायत कौन जायज तक ना ज़द अरेटेरिया दे मुसलमानों हिमायत कौन द कब्रस द तुर्क मुसलमानों हिमायत कौन द फिलिपीन दे मुसलमानों हिमायत कौन द तो जायज द मुसलमान हिमायत हर मुल्क से कौन जायज मगर द अफगानिस्तान द मुसलमानों चुप इस्लाम शरीक दिया वीनम रा शरीक थी कि अगर पर एहतजाज कर देवाई दा तो नूर मुल्कों से मुदाखलत करी मजारी वाई और बतंजों वाई कि दा गैर मुल्की मुदाखलत प्रे दी हुई दाऊद से मुदाखलत का हो जो बलोच पख्तूनख्वा के पाकिस्तान के तो तब हुए वही हाँ पे सुनी के बार बार खबर करेगा कि आगा के मुंह हिमायत कही द पाकिस्तान दा टिक गई दर पाकिस्तान अंदरूनी मसले की मुदाखलत न दा बल्कि दा मुसलमानों से हिमायत का चरी हक रसी बेश दाऊद का हक रसी बकौल वली खान कि आगा द पख्तून और द बलोच पर हिमायत द पाकिस्तान में खिलाफ एहतजाज की नमात हक रसी कि द पख्तून मुसलमान द अफगान मुसलमान द पारा एहतजाज पाकिस्तान न कर मत हक रस ठीक दा तो खबर बिल्कुल वाज़ेह दा हरकत दा देखल को सियासत नाकाम शहर और पख्तून लाड़ा इस्लाम पख्तून पाते इस्लाम जो बहरहाल देर पर हम जनी और देर पर दर्द करा दा खबर कौन कि दा खलत पगलत ला रवान दी दा दे वापस राव गिरदी देर ज्यादा एहतराम को दवरी खानदे की शक निश्ता मगर पगलती की हिमायत कथन खोल पर तैयार नहीं और माँ खुदी दोबारा देर कुर्बानी का निकली दी और दूसरे मिलकर क्या करेगा और हर निकली दी सबन तारीख बोरे लेकिन नन के खुदी गलत ला रवानी नारे पर तैयार नहीं खबर बिल्कुल वाज़ेह है जो पख्तूनी और मुसलमान अवाल मुसलमान इस्लाम दोबारा बजर यकीनन पलतना दीवा वक़फ़ करे इस्लाम दोबारा और जो पख्तूनों हुकूक दोबारा हम कचार जाए कोल जो पख्तून हक बल्कि नोर कचार पख्तून हक को खोर जेनोर और दाम वायन कि पख्तून हक पंजाबी तो नोर कम मुझे पंजाबी हकम पख्तून तो नोर कम देन पोषण और सिंधी हकम जकम पख्तून और बलोच हकम पख्तून तो नोर कम और पख्तून हकम बचत नोर हर सब देखकर हक टिक टिक कचेरी तो इंसाफ आदल खराब इस्लाम दा हुक्म खबर बिल्कुल सच न पख्तून जैब इंशाअल्लाह न पख्तून पर हम जंग को लेकिन दा से गलत खबर है भाई क्या मनम न दा उस खबर चिकुए दे दी दा न पख्तू से मुआफिक दी और न देखता सफा सुतरा खबर उस तास दवाएम तास लाजमन द कौमी क्या सब मगर क्या हो गई और इंशाअल्लाह द पाकिस्तान द बका द सालिमियत और द मुल्क द कौम द फायदे और द झगड़े दोनों बाला दा कौमी इतिहाद का विषय था और इंशाअल्लाह दावत पाकिस्तान खिदमत की दुआ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह पता याद लड़ाई बीरून कचहरी गेट अशरफ रोड सरेफ अली खान नासिर खान केसर हाउस पेशावर खार आलिम हक हर दिल अजीज मुं पेशवा दे सकड़ो खुल आका दे सकड़ो मरगी वाया द कामुनो रहनुमा दे सकड़ो आलिम हक हर दिल अजीज मुं पेशवा दे सकड़ो खुल आका दे सकड़ो मरगी वाया द कामुनो रहनुमा दे सकड़ो या पतंगान जमादी खुशमा द महफल नश्ता या पतंगान जमादी खुशमा द महफल नश्ता औ सकड़म गुलशन चिमी दसनी उर्बल गुल नश्ता या सकड़म गुलशन चिमी दसनी उर्बल गुल नश्ता औ द हया पूज द गैरत द पटकी वल नश्ता या द हया पूज द गैरत द पटकी वल नश्ता या मलक तोरश पशु कारवान उदरी द मंजल नश्ता या मलक तोरश पशु कारवान उदरी द मंजल नश्ता द मुसाफिर तालिबान तक या गाद सकड़ो
ډوبي بیړۍ د قام د پاره نه خدا دې سکړو میر کاروان د قافلې د مصطفی دې سکړو عالم حق ارد العزیز زمون پیشوا دې سکړو کل آقا دې سکړو مرګي وایا د قامونو رهنما دې سکړو یراغه خزان پزیړو ګلوش نه توتیان جاړي یراغه خزان پزیړو ګلوش نه توتیان جاړي او ډیر یوازې نه لاهور جاړي ملتان جاړي یا ډیر یوازې نه لاهور جاړي ملتان جاړي یا سرحد لاسکے سن پنجاب بلوچستان جاری یا سرحد لاسکے سن پنجاب بلوچستان جاری یا پا اسلامی نظام مین ہر مسلمان جاری یا پا اسلامی نظام مین ہر مسلمان جاری بحر عمیق دا علم دین کان دا حیا دے سکڑو اصول فرس ډیر غیرتی ډک د وفا دې سکړو د غم پشپکې ښکلې زیره د سبا دې سکړو عالم حق ارد العزیز زمون پیشوا دې سکړو ښکلې آقا دې سکړو مرګي وایا د قامونو رهنما دې سکړو یا د هر باطل پسر شین تندر د اسمان چیو یا د هر باطل پسر شین تندر د اسمان چیو مفتی اعظم شیخ الحدیث شیخ القرآن چیو یا د شیخ الهند او مدنی پلار روان چیو او مرستی د حق لبهادر مرد میدان چیو یا چې یادې د پنر ملا هغه ملا دې سکړو د دین په مینه قلندر مست او ګدا دې سکړو د دغې سیمې و سابقه وزیر اعلی دې سکړو عالم حق ارد العزیز زمون پیشوا دې سکړو ښکلې آقا دې سکړو مرګي وایا د قامونو رهنما دې سکړو یا اوس جنت الفردوس ته پاک الله مقام کړستا اوس جنت الفردوس ته پاک الله مقام کړستا او د جنت حوري خپل دیدار دی رب انعام کړستا یا د جنت حوري خپل دیدار دی رب انعام کړستا یا د مرګ نه پس ژوندون دی پاک رب په آرام کړستا یا د مرګ نه پس ژوندون دی پاک رب په آرام کړستا هم جميعت دی مقبول خدای په خاص عام کړستا د شیر زمان رهبر د خوږ زړګي دوا دې سکړو ای زمانې زموږ محبوب او دلربا دې سکړو بغیر د تخت او تاج ښکلی شهنشاه دې سکړو عالم حق ارد العزیز زمون پیشوا دې سکړو ښکلی آقا دې سکړو مرګي وایا د قامونو رهنما دې سکړو ډیر می طلب کړو د سرحد په بازارونو مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتی مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتی ډیر می طلب کړو د سرحد په بازارونو مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتی مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتی امې کته په اسم لیکي نو موجود امې کته په اسم لیکي نو موجود
د لیډرانو په کرسۍ کې نو موجود د لیډرانو په کرسۍ کې نو موجود لکه چې کړي دي بیا به کاټونه مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي ډېر مې طلب کړ د سرحد په بازارونو مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي مند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي اوچت خادم د جمعیت او نه خرڅېده اوچت خادم د جمعیت او نه خرڅېده ډک د همت او شجاعت او نه خرڅېده ډک د همت او شجاعت او نه خرڅېده ډک د همت او شجاعت او نه خرڅېده د ښکلي دین یې کړي ډېر دي خدمتونه موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي ډېر مې طلب کړ د سرحد په بازارونو موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي فارغ تحصیل د دیوبندو نه خرڅېده انداز فکر یې بلندو نه خرڅېده فارغ تحصیل د دیوبندو نه خرڅېده انداز فکر یې بلندو نه خرڅېده تا دیوبند پیدا کړي دي لالونه موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي ډېر مې طلب کړ د سرحد په بازارونو موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي دغه یو ګلو د سپرلي د نانتوي د چمن د کشمیري او لاهوري د مدني د چمن دغه یو ګلو د سپرلي د نانتوي د چمن د کشمیری او لاهوري د مدني د چمن د کشمیری او لاهوري د مدني د چمن د کشمیری او لاهوري د مدني د چمن خزان تاله کړل د دیوبند د باغ ګلونه موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي ډېر مې طلب کړو د سرحد په بازارونو موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي رازه رازه فضل رحمان مخکې شته رازه رازه فضل رحمان مخکې شته په قیادت کې د هر چا نه مخکې شته په قیادت کې د هر چا نه مخکې شته د خپل پدر په قدم کې دا قدمونه موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي ډېر مې طلب کړ د سرحد په بازارونو موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي موند کېږي نه بل جهان ته تللی دی مفتي